أعوذ بالله من الشيطان وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها جل جلاله قانون او طریقه دی چې د خپل بندګانو د اصلاح لپاره یو بنده منتخب کی د نبوت او پیغمبرۍ لپاره چې دا د بندګانو ته صحیح لار وښيي. بیا دغه انسان چې الله پیغمبر ګرځولی دی یو انسان دی د عامو انسانانو په شان د هغه ژوند خلکو ته څه پته لګي چې دا رښتیا دي او که دا دروغ دي. د هغه انسان د صداقت دپاره د هغه د رښتینولۍ ثابتولو دپاره هغه ته الله بعضې داسې کارونه ورکړي چې عام انسان نشي کولی. شریعت کې هغې ته معجزه ورته وایي. نو پیغمبر ته الله معجزات ورکړي، چاته یو قسم چاته بل قسم، او مقصود د دینا د دغه انسان رښتینوالی ښوول وي چې انسانانو ته وښولی شي دا انسان رښتونی دی، دروغ نه وایي. یو مسله دی چې دغه معجزه کومه الله ورکوي نو دا تمام په تمام د الله اختیار کې وي. په دې کې د پیغمبر او د انسان هیڅ دخل دی، صرف دغه په لاس باندې دغه په واسطه باندې دا ظاهر شي، خو نور حکم سیده ساده د الله لخوا دی. قرآن مقدسه مختلفو ځایونو کې د هغې نه عمده تعبیر کوي چې انما الآیات عند الله، دا چې څومره نشانات او معجزې دي دا د الله سره دي. الله کله ورکوي، څنګه ورکوي، نو یو دا د پیغمبر نه هغه اختیار نه، دا د الله د خوا نه فیصله. دویمه دی چې د معجزې الله ورکوي نو خبره مو کوله چې مقصد د دې انسان رښتینوالی ثابتول. نو یو پیغمبر ته یو شانتې معجزې، بل پیغمبر ته بل شانتې معجزې. د هغه پیغمبر د هغه د قوم د هغې زمانې هغه حالاتو په رڼا کې داسې معجزه ورکړی شي چې د خلکو ته د هغه صداقت معلوم شي. دا د قومونو رواج مختلف وي، د زمانې سره احوال هم بدلیږي، د خلکو طبیعتونه مختلف وي، نو داسې معجزې الله ورکوي چې د دې هر څه سره برابر وي. به طور مثال د موسی علیه السلام زمانه ده، نو د موسی علیه السلام په زمانه کې سحر، جادو دا انتهایی په عروج باندې ده. خلق په سحر او په جادو کې ډېرې غټې غټې دعوې کوي. نو موسی علیه السلام ته الله داسې معجزه ورکړه چې د دنیا دغه عروج او ختل د خلکو هغه پې مخې ته ناکام کړه او کمزوري کړه، هغه سحر یې پې مات کړ. موسی علیه السلام ته الله بله معجزه ورکوی شوه، خو د دغه زمانې د دې خلکو سره مناسب دغه معجزه وه چې دا خلک په کوم څیز باندې ډېر فخر کوي چې ستا هغه فخر مات شي، ځکه تا کې طاقت وي، انسان یې طاقت در پکې، زه په دې باندې اوچت شه. نو هغه د الله د خوا نه نشي اوچتېدل. معجزه دقې ته وایي چې انسان عاجز کړي. د عیسی علیه السلام زمانه ده، د دغه وخت کې خلک په ډاکټرۍ باندې، په طبیبا او په دې علاجونو معالجو باندې دا حکمت یونان او یونانیانو په دې باندې ډېر غرور او فخر کو. عیسی علیه السلام ته الله شانتې معجزې ورکړې چې د دې ډاکټرانو، د دې طبیبانو، د دې معالجینو د هغوی هغه چرچو د هغې غرور یې پې مات کړ. زی تاسو نرانی دا تمام په تمام طبیبان ډاکټران را جمع شي، پیدایشي ړوند له نظر ورکوي، نشي ورکولی. زی تاسو تمام قابل خلک را جمع شي، مړی را جمع دی نشي جمع دی کول. نو دغه زمانې د دې خلکو سره دا معجزې مناسب. نوح علیه السلام دی، خلک چې کوم دی په دونه قصو، نوې زمانه ده، په دونه خبرو نه پوهېده. په خپله د نوح علیه السلام دا بدن وله الله معجزه وګرځو. دې بدن ته وګورئ،
وګوره دا دونه سوونه کاله پاتې شو بالکل بدن کې فرق نه راځي بدن بالکل ټیک دی نه چې کم دی غاښونه پریوځي نه په اواز کې فرق راځي نه چې کم دی زمانې تېرېدلو سره د انسان همت پریوځي هغه همت نه پریوځي دا د هغه خپلې معجزې پیغمبر علیه السلام ته همدغه شانې د هغه د زمانې د انسانانو برابر په سوونو معجزې الله ورکړي دي خو دوی بیا مطالبې کولې نه د امام بغوی رحمه الله قاضي ثناء الله او نور حضرات هغه فرمایي مشرکینو یو موقع باندې درې مطالبې وکړي ته ځان ته پیغمبر وایي پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ستا نه وړاندې نور پیغمبران هم راغلي دي هغه پیغمبرانو ګوره څنګه ناشنا څیزونه خلکو ته وړاندې کړي ته موږ ته هغه وړاندې کړه صالح علیه السلام ته منې قرآن بیانم کوي تیم منې یره چې د کاڼي نه اوښه راویسته وګوره څنګه ناشنا معجزه وه موسی علیه السلام تم منې قرآن کې د هغه تذکره هم کې کاڼي ته لرګی راواچو د هغې نه څنګه اوبه روانې شوې عیسی علیه السلام قرآن هم وایي تم وایي چې وګوره مړي نه جمدي کول پیدایشي ړانده هغې نه ټیک کول برګ مرض یې نه ټیک کول څنګه چې د هغوی معجزې وي همدغسې تم وکړه که نه حاجي نو څه چل وکړه یا خو داسې وکړه چې دا خواته زموږ غر دی خط ته پته ده چې د مکې خلک په ډېر غربت کې دي بېوسۍ کې دا غر د سرو که دا غر د سرو که چې دا د سرو شي بس موږ به ومنو او ته پیغمبر یې که بالفرض دا نه کې زه ټیک ده مه کوه عیسی علیه السلام مړي نه جمدي کول به داسې وکوه چې زموږ دا ور نیکونه راپورته که موږ به د هغې نه تپوس وکړو چې دا پیغمبر ځان ته وایي دا سړی څنګه دی تاسو څه تېر شول ښځې دا مړي نشي جمدي کولی درېیمه خبره ته داسې عامو انسانانو منځ کې ګرځې موږ ته څه پته لګي چې ته پیغمبر یې داسې وکړه تاسې د فرشته ګرځي ته فرشته راوله به د سره ګرځي چونکې ته د الله پیغمبر ځان ته وې نو تاله د الله ګاډ درکړي چې تا سره فرشته ګرځي نو مالکه رشاد خو ګوره عامو انسانانو نه بیل انسان دی بیا به دې ومنو او دوی په دې باندې کلک کلک قسمونه وعدې انبیا خو د خلکو په ایمان باندې حرصي چې دا خلک په څه شکل ایمان ته راشي پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل که تاسو دا فرمایش پوره شي ایمان به راوړئ دوی به بالکل راوړو نبی کریم علیه السلام وغوښتل چې د الله نه سوال وکړي الله دا فرمایش وله پوره کړه او بعضې مسلمانانو هم تمنا وه د الله پیغمبره الله ته څه ګرانه ده ودې کې دا فرمایش وله چې دا خلک ایمان راوړي نبی کریم علیه السلام هم اراده وکړه بعضې صحابو هم درخواست وکړو الله جبریل راولېږو زما پیغمبره وایه دا غر د سرو کول غواړي اوس به د سرو شي دا غر به د سرو شي خو دا دومره خزانه ساتل به تا ته ګران ښکاري ګران بم دی دا خزانه به دا غر به هم د سرو کوم حفاظت به هم زه کوم او چې ته چېرته ځې دا به د سره ګرځي چاته به هېڅ پریشاني نه دا به تمام دو کوم خو د دې خلکو فرمایش دی خو که دوی ایمان را نه وړو نو بیا به یې غونډ تباه کوم اوس دې خواښه داسې غواړي او دویمه دا ده چې همدغسې پرېږده ورته چې کوم د دعوت ورکوه د چا په قسمت کې ما ایمان مقرر کړی ایمان ته به راشي او چې کوم بدبخته مې مقرر کړي جزي به د دنیا نه په کفر او که دا فرمایش یې وی نو چې ته څه وایي هغه شانتې به وشي خو که ایمان مې را نه وړه به یې تباه کوم نبی کریم علیه السلام فرمایل الله همدقسې پرېږده به زه به ورله دعوت ورکوم چاته ایمان نصیب شوی خو که دا فرمایش یې پوره شي خو غونډ بربادېږي الله داسې ورسره وکړه د الله د قدرت نه صبر خو نه خو د دوی د فرمایش بې ځای دی دنیا کې رواج باندې خلک کتی شي هر څیز چې کوم دی هغه پې پوهېږي خلک یو سړی چې دعوه کوي دا څیز زما دی ستا دا خبره ثابتول چې ته رښتیا وې که دروغ وې نو هر سړی مني چې ګواه پې پیش کړو چې دا څیز د ده دی نو چې ګواه پیش شي خلک یې مني دقسې پیغمبر یم هغه دعوه کوي زه پیغمبر یم معجزه الله ورکي پته ولګېده چې داسې معجزه داسې کار بل نشي کولی دا دلیل دغه د پیغمبري ثابته کړه خو د دې نه دویم نمبر کله چې یو سړی دعوه کوي او هغه ګواهان پیش کړي ته په ګواه اعتراض کوی شي دا ستا حق دی ګواه باندې اعتراض کوی شي
پټه ستا دی په هغه د دوه ګواهان پیش کړو بل په اعتراض کوي چې لکه دا خو چې کوم دی پټه تا غسته وی چې ما غسته د شل کاله مخکې او تا خو پیش کړ د 1500 کالو علاقه یره چې ستا خو 15 کاله عمر دی شل کاله مخکې ته چرته وی چې ته په دې گواهی کې یعنی داسې اعتراض په تا کوي خدا د چا حق نه چې ته وی دا دوه کسان درې کسان ز گواهان پیش کوم چې دا شی زما دی او هغه ورته وی نه دا گواه نه ته داسې وکړه چې پلانې راوله چې هغه د لګوي د سې څوک نه وي چې پلانې راواله نو د پیغمبر نه دا فرمایشي معجزه مطالبه د قصي هغه خو خپل نبوت ثابت کو هغه خپل پیغمبري ثابت کړه معجزه وړاندې کړه اوس چې قوم مطالبه کوي چې دا معجزه نو دې مثال دا چې ته مدعي ته وایي دا کم گواهان چې تا پیش کړ ټیک د گواهان دي صحیح دي خو ته داسې کار وکړه چې ورته پلانې ملک صاحب راوله چې هغه د لګوي بیا به دې منه نو دا په دنیا کې هیڅوک هم نه تسلیم وي او نه داسې اعتراضونه څوک مني نه په پیغمبر باندې اعتراض همدغه شان دي نو الله فرمایي واقسموا بالله دوی قسمونه خوري په الله باندې جهاد ايمانهم کلک قسمونه دې ته مفعول مطلق هم وي واقسموا بالله قسم جهد دې قسمونه خوري قسم جهد داسې قسمونه چې هغه بالکل ټوس او کلک قسمونه او دې ته حال ویلې شي واقسموا بالله دوی قسمونه خوري په الله باندې حال کونهم مجتهدین فی ایمانهم دی حال کې چې دوی په خپل قسمونو کې خلق کوشش کوي خچ سونه مضبوطه ولې شي دا سکلک او مضبوط قسمونه خوري پس خبره باندې لئن جاءتهم خامخا کراشي دوی ته آیت نشانه مراد د نشاناتونه هغه نشانات دي چې دوی کم غواړي څنګه چې اوس یو قول ذکر کو یره چې دا غار دي د سروشي یره چې تاسو دې فرشتي ګرځي ته چې کوم د مړی رجم دي کا دا سه فرمایشونو لا یؤمنون بها خامخبتوی ایمان وروړي بها پدغه نشاناتو دا د دوی اعتراض ول ورتوي انما الآیات بشک نشانات عند الله دا د الله سره تمام چې څومره پیغمبر ته الله معجزې ورکړي دا د پیغمبر خو خني دا د الله خوخي اومدا سي د اولیاء او کرامت ځکه چې د کرامت او د معجزې منځ کې صرف دومره فرق وي چې دا تمام د پیغمبر معجزې ځکه داغه د حقانیت او داغه د دلیل د دین د حقیقت دلیل دی او د پیغمبر په لاس چې ښکاري شي هغه ته معجزه وي او د امتی په لاس چې ښکاري کی هغه ته کرامت وي دا د امتی هغه صلاحیت دی چې په خسته دین عمل کړي دا پیغمبر صادق دی دا دین حق دی ځکه خو دې مرتبه ته رسیدلی نو دا د الله د خوا دی دا چې کوم دی د بزرگ اختیار نه دا رنګ د پیغمبر سره دا نه الله وغواړي سو وغواړي کوم موقع وغواړي ورکړي د پیغمبر علیه السلام څونه معجزې یو طرف ته چې کوم دی د اولګې نه د خېټې پسې کاڼي تړلې همدا چې کداغه حالت د پیغمبر علیه السلام او داغه د اهل عیال وکتیش چې په میشت باندې کور کې اور نه بلیږي نو کدا د انبیو په وس کې خو په حال به معجزه ښکارا کړي وکړه او چې کله به الله وګوري د تند حالت د څومره سختي تیری شوی دي او خان علالیږي او داغه د خېټو نو بر او باسي پاره گزاره کی او چې بیا الله معجزه ورکي ګوته مبارکه کې دي چې کوم د داغه نو بر ونی یو مش چې کوم د پاره کې نبی کریم علیه السلام بلاړ خپل چې کوم د دخلي وبتو کوي او بیا غ مشک نه دون او بچ څومره لخر د غونټنه لو خړه کوي زنانه د پلار روانه د پیغمبر علیه السلام صحابه جوب نشتی چرته وګورئ وې کته یو ځنځي و پلانې خزه دا وبد کم ځما خو د ورځو په دې پسې مزل کړي د ورځو مزل می پسې کړي او د هغه پلانې زنه مې را رواني کړي پیغمبر علیه السلام دلته را ولا وبد را واخلي د پاره کې چې کم ده خله کې بوا چولې پکې تلې اوس دې نه لوخه ډکوي چې څومره صحابه دي غون به ځان له وبو واغسته واپس چې کم ده ولا هغه شانته مشکوله ولا وترل او خو تبار پستا وب نه دي کمی کړي خاطر خپل وبوال ادا زنانه د چې کم ده سره امداد مو کوي
چا سره ډوډۍ چا سره کجوري هغې را جمع کړې دی وله ومرګ نو اوس یا دا صورت ده یا دا چې د ولږې نه او د تندې نه دغه حالات راځي عند الله د الله سره دي وما یشعرکم دې ما ته استفهامیه هم ویلی شي او ما ته نافیه هم ویلی شي خو مطلب د دواړو یو جوړیږي دا استفهام شي نو بیا استفهام د انکار دپاره دی او که ما نافیه شي نو هم معنی د انکار وما یشعرکم او تاسو خبر نه انها چې دغه نشانات اذا جاءت چې دا راشي لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ظاهری ترجمه دا نسیږي وجه دا ده چې ما استفهامیه وایي هم د انکار دپاره دی ما نافیه وایي هم د انکار دپاره دی نو معنا دا ده چې ستاسو علم نشته په دې باندې چې دوی ایمان نه راوړي دوی خو دا فرمایش غوښته دې دپاره چې موږ ایمان نه راوړو نو ستاسو علم په دې نه ایمان باندې نشته او چې علم په نه ایمان باندې نه هغه علم دی په ایمان باندې منطقیان تېنه تعبیر کوي نفي د نفي د اثبات وي نو دا یشعرو دا نه پیشو لا یؤمنون هم نه پیشو نو معنا ستاسو علم نشته په نه ایمان باندې نشته په نه ایمان باندې او دا نشواله د نه ایمان د اثبات وي نو ستا علم دی په ایمان باندې نو بیا خو معنا دا شوله چې نشانه راشي بیا به دی ایمان راوړي او سره د دې نه چې نشانه راشي دوی ایمان نه راوړي نو دلته مختلف توجیهات کوي چې دریو باندې اتفاق لومبه دا چې بعضې فرمایي د الله زائد دی نو الله فرمایي ستاسو علم په دې نشته چې دا نشانات راشي یؤمنون دوی د ایمان راوړي ستاسو په دې علم نشته چې دوی د ایمان راوړي په ایمان علم نشته نه چې په ایمان علم نه نو په نشوالي د ایمان کوم ځای کې راوړي او دوی مطلب دا دی چې دا انها دا په معنا د لعل ترجیه سره دی وما یشعرکم ستاسو علم په دې نشته لعلها شاید چې دغه نشانات راشي کم چې دوی فرمایش کې دا راشي نو دا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي او درې مقصد دا دی چې دلته معطوب حذف دی وما یشعرکم ستاسو علم په دې نشته انها چې دغه نشانات اذا جاءت کله چې دا راشي یؤمنون او لا یؤمنون یؤمنون بہت راوباسي ستا په دې علم نشته چې نشانات راشي دوی ایمان راوړي که نه راوړي ته په دې دواړو نه پوهېږي دا خو د الله سره علم دی دا د الله سره علم دی تاسو سره په دې باندې علم نشته چې نشانات رانغلي دوی ایمان راوړي یا نه راوړي ونقلب من اړو راړو افئدتهم د دوی ړونه و ابصارهم او د دوی نظرونه دا چې کوم د ایمان او محرومیت د ایمان د الله په علم کې دي او دا الله جل جلاله خپل د صفات او مظهر ګرځولې څه حضرات د هغه صفات او مظهر وګرځو چې هغه باندې د رحم صفات ښکاره کی ایمانی نصیب کو او څه حضرات د هغه مظهر وګرځو چې هغه د قهر صفات ښکاره کی کفر ته ورسول ونقلب دا الله دا دوه قسمه صفاتونه په دوی کې ښکاره شي د دوی ړونه او د دوی سترګې کما لم یؤمنو به لکه څنګه چې دوی ایمان نه دی راوړی بها په دغه نشاناتو دغه نشانات معنا کم چې دغه ذکر په قران کې دی لم یؤمنو به په دې قران سره چې په دې کې ذکر د نشانات دی اول مرتين اول کرته ونظرهم من پرګد دوی په طغیانهم په خپل سرکشه کې دامدا سي سرکشه دي یعمهون دوی متردد دي دوی حیران دي په دغه سرکشه کې حیران دي واقسموا بالله دوی قسمونه خوري په الله باندې جهد ایمانهم کلک قسمونه لئن جاءتهم خامخا کراشي دوی ته آیت النشانه لا یؤمنون بها نو خامخا بدوی ایمان وروړي په دغه نشانه ول ورته انما الآیات وبشک نشانات عند الله دا د الله سره دي وما یشعرکم او ستاسو علم نشته په دې انها چې دا نشانات اذا جاءت کله چې دا راشي لا یؤمنون ستاسو علم نشته چې ګینه دوی به ایمان وروړي ونقلب من اړو افئدتهم د دوی ړونه او ابصارهم د دوی نظرونه کما لم یؤمنوا به لکه څنګه چې دوی ایمان نه دی راوړی په دې قرآن کریم اول مرتين اول کرته ونظرهم من پرېږد دوی په طغیانهم په خپلو سرکشو کې یعمهون دوی متردد او حیران وي الله تعالی شي زموږ ویل مولد ستاره زاده پاره او په خپل دربار قبول کړي ژوند زندگی په دین خسته کړي
خیر خاتمه زمون په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلق.